وما شاء الله تبارك الله مرة برد هنا. كل تعال من اللي عايجوا هنا المدينة هنا اللي اسمه بالاسور تاب ما شاء الله تبارك الله. غدا بالاسور ټاپ نو سفر آغاز موږ د کانجونو وکړو. دا هم ښکلی سړک دی، دواړه سایډونو ته باغات دي، نرۍ کرښه. چونکې تاسو ته معلوم چې سوات سوغات دي او خدای کې په مینه خوري. نو په لاره کې موږ دغه ګونګړي هم انجوای کړل، ویې وخوړل، او هغه هم د سموسو سره، او د املوکانو باغات. دا پکې زموږ ملګری راحت ده پکې ورغی باغ ته، اورې، او املوکي ځان یې راوشکو، ښه په مزې مزې یې وخوړو. سلامونه او احترامات ملګرو، عبدالله شیرین یم او نن تاسو یو ښایسته سیمې ته بیایم چې هغه د سوات تحصیل مټه په علاقه باندې پرته ده، او هغه ده بالاسور ټاپ. نو سفر آغاز موږ د کانجونو وکړو، او دا ښکلي نظارې به هم په تاسو انجوای کوو. ما سره اوسئ. بالاسور ټاپ ته چې تاسو ځئ نو دوه لارې دي، یو په چوپریال په سایډ باندې هم تللی شئ، کوم چې د مټې نوی بایپاس جوړ شوی په هغې طرف باندې، او تاسو د مټې په چوک باندې که ځئ او دا درشخیلې ته ورسئ، نو درشخیلې په مقام باندې تاسو هم تللی شئ. بالاسور ټاپ ته زموږ سفر روان دی، او په لاره کې ګونګړي مخې ته رالل. نو ګونګړي چونکې تاسو ته معلوم چې سوات سوغات دي او خدای کې په مینه خوري. نو په لاره کې موږ دغه ګونګړي هم انجوای کړل، ویې وخوړل، او هغه هم د سموسو سره. سفر آغاز یو بیا وکړو، روان یو، وانه طرف ته که تاسو وګورئ نو باغات دي. اوس چونکې موسم د املوکانو دی، شلتالان ختم دي، چپ چاپېره کوم اوس وګورو د املوکانو باغات هم دي. درشخیلې چوک ته راورسېدو. درشخیلې چوک په آخر سر کې به تاسو کوم دی بالاسور ټاپ ته کټ کېږئ. د بالاسور ټاپ ته موږ روان شو، ګس طرف ته روډ دی. دا هم ښکلی سړک دی، دواړه سایډونو ته باغات دي، نرۍ کرښه. سفر روان دی، روان یو. دا زما سره سمیع الله صاحب او راحت صاحب هم دي په موټرسایکل، او زه او قاري مفتاح الدین اسد صاحب هم په موټرسایکل روان یو. بس دوه لارې دي په دې کلي کې. یوه لاره چې دغه ډېره چړۍ ده، او دا کومه لاره چې موږ اوس په دې ما سفر کوو نو دا لږ نارمل ده. دا هم د چړۍ ډکه ده، خو ډېره چړۍ پکې نشته. چپ چاپېره که تاسو وګورئ دا دنګ غرونه، املوکانو ډک باغات. دا ښکلې نظارې تاسو انجوای کړئ. ماشومان د سکول چټي. इसको भी बड़ा शौक था ना कि ये भी कैमरे के आंख में आ जाए, ताकि लोग इसका दीदार कर सकें। हेलो बच्चों, संगे खै बराबर है छुट्टी शो। صحبه پکې د مازدیګر شیبه راله، مازدیګر مانځه نه بعد موږ خپل سفر بیا آغاز وکړو. روان یو بالاسور ټاپ ته، او ښکلې نظارې، دنګ غرونه، چړایانې، او د املوکانو باغات. دا پکې زموږ ملګری راحت ده پکې ورغی باغ ته، اورې، او املوکي ځان یې راوشکو، ښه په مزې مزې یې وخوړو. سفر بیا روان.
ځای په ځای د املوکانو ونې او ښکلې نظارې، دنګ دنګ غرونه، یخې یخې هواګانې. څه سفر پکې پیدل دی هغه هم انجوای کړئ. سفر روان دی بالاسور ټاپ ته. ښکلې نظارې، سیند ټاپ ته لا موږ نه یو رسېدلي، ټاپ لا پاتې دی. روان یو چې موټرسایکل یو کمزوری دی. زه اصل کې قاري صاحب سره ناست وم او قاري صاحب زموږ بل ملګری سمیع الله صاحب وزن نه غټ نو هغه زما موټرسایکل ته کېناستو، زه د راحت صاحب سره کېناستم. نو ګورو اوس کله پیاده او کله به موټرسایکل نو دا چلول پکې یار نه، کله پیاده او کله په موټرسایکل. چې موټرسایکل دې صحیح نو بیا خو خیر فرق نه کوي. اوس څه وکړو، موټرسایکل هم کمزوری دی، چړاوې وغټې دي، په دې به بیا خامخا کوزېږي. بالاسور ټاپ بس نږدې وته اورې دا وینئ. بالاخره موږ راورسېدو. دا ښکلې نظارې تاسو کتلی شئ. دلته موږ ډرون هم په هوا کوو، د ډرون په ذریعه باندې تاسو ته هم دغه نظارې ښیم، دغه تاسو انجوای کړئ. چونکې مخامخ دی، تعدي ده، د ډرون شاټس دونه ښه نه جوړ شوي، خو ما وویل چې دا علاقه تاسو ته وښیو او تاسو انجوای کړئ. Llegada a Freddy, caramba. Dale, por falta, ¿ya? دا سلفیانې جوړې دي، ملګري راغلي دي د نورو علاقو نه، د هغو خبرې اترې به مو تاسو شریک کوو. چونکې یو پکې د پاکستان شهري دی، خو هغه په سعودي عرب کې ډېر زیات وخت کوي. هغه په عربۍ باندې هم سیاحانو ته پیغام ورکړی چې دا علاقه پوره امن ده، تاسو راشئ دلته د ښایست نه خوندونه واخلئ. السلام علیکم ګران کتونکو، عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. بالاخره موږ راورسېدو بالاسور ټاپ ته. دا یوه لاره چې تاسو وینئ دا چوپریال سایډ دی، او دا یوه لاره چې تاسو وینئ دا دروشخیله.
زمونږ په دروشخیره په لاره رالو ډېره ښکلې لاره ده سړک بهترین دی او ځای په ځای به تاسو ته د املوکانو ونې راځي او ښکلې نظارې دنګ دنګ غرونه اوبه نو ډېر زیات خوندور لاره به تاسو به انجوای کړې هم وي دا وخت زه په ټاپ باندې موجود یم او دا ملګري هم راغلي دي او دا نظارې تاسو کتلی شئ یو څه ورځ ده څه ماښامۍ د مازدیګر مونځ شوی دی مونږ دلته راورسېدو اوس به ماښام بانګونه وایي هغه ټاپ ته تاسو وختلی شئ واپسي لاره به هم ستاسو شریک کوو او ډېر خوند یې وکړو چونکې ډرون پکې هم ما په وکړو خو هغه شانتې خوند به نه وي چونکې تادي وه نو لږ انجوای کوئ ډېر زیات خوندور موسم دی یخې نظارې ښکلې نظارې یخ موسم دا به اکثر غلط چیکل ټاپ ته هم تاسو ختلی شئ او ډېر زیات ملګري چې دا په موټرسایکلو راځي څوک په موټرو کې راځي هر نمونه ګاډی دلته راتلی شي خو دا ده چې احتیاط کول پکار دی ګاډی کتل پکار دی څنګه دی څنګه نه دی نو زما سره اوسئ واپسي چکر دی هغه سره وشریک کوم بالسنتين وخمس سنوات كل الحين ان شاء الله بعدين بشهر ديسمبر انا بيصير ان شاء الله ما شاء الله 11 بس شهر لازم خلي دبي نبي كويس لازم تروح للسعوديه العمره الحج المدينه باقي شغل ما في لا تشتغل تبغى لو انت مزاجي يبغى اشتغل اللي شغله فلوس مليار السعوديه بيسوي إيه. شغل كثير مليارات لو تبغى تشتغل يعني 5 ما شاء الله اللي هذا اللي وادي مره اخضر وما شاء الله تبارك الله مره برد هنا كل تعال من اللي عايجوا هنا المدينه هنا اللي اسمه بالاسور تاب ما شاء الله تبارك الله ما انت شاء الله اول مره يجي هنا ما مرتين واحد مره قاعد هنا اللي كلب فوق الجبل اي والله انا رحت الجبل فوق الكلب جاي يمسك هذه من هنا للرجول الان تعبت ايوه بشتغل بالتايب كيف تعرف انا اشتغل بالتايب يعني زي بدو يا عيال بدو ما في تعب قصب سوال غواړی بالاسور ټاپ ته څنګه ښکاره شو نور سیاحانو ته پیغام ورکې چې راشي که نه په کم طرف رالې بسم الله الرحمن الرحیم بالاسور ټاپ ډیر یو ښایسته ځای دی او ډیر زیات سیلګري دلته راځي منګه جی د مټې نه رالو دورشخیلې ته او د دورشخیلې نه بره په دې لار موږ په بره راوختو بالاسور ټاپ ته لاره هم الحمدلله ډیر ښکلې لاره برابر ده ټوله روغه ده ورانه نه ده څومره سیلګري ملګري دي شوق د سیل لري دلته ځنګل شته اواره شته هر قسم ځایونه دي ټولو ته موږ د امن پیغام ورکوو او د دې ځای ډېر انتهایي میلمه دوست خلک دی دا پیغام موږ وړاندې رسوو نورو سیاحانو نورو سیلګرو ملګرو ته چې ټول دلته راشي او د دې علاقې نه خوندونه واخلي دې نه بعد به موږ واپسي کوو په چوپړیال باندې چوپړیال تقریبا دا په 9 کیلومتر باندې پروت دی دا لاره هم نکوټې ډېرې زیاتې چړاینې دي نو په کار ده چې تاسو راځئ نو په دروشخیله باندې راځئ او په چوپړیال باندې بیا واپسي کوئ او احتیاط لرئ چې موټرسایکل ستاسو بهترین وي بریک بار بار مالئ اکثر پکې بریک فیل کېږي نو چړاینې دي بار بار نو احتیاط پر ډېر زیات کوئ کیلومتر ده دا اوس موږ چوپړیال ته ورسېدو او د بالاسور ټاپ نه 9 کیلومتر لاره ده انا بالکل راځه امید ساتم چې دا خوندور پروګرام دا خوندور سفر به ستاسو خوښ شوی زه عبدالله شیرین ستاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان